دا ډیره لویه ګناه د چغلخوري ګورئ حدیث مبارک کې راځي مر بقبرین رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې تیر شو چې تیر شو نو هغې دواړو قبرونو ته عذاب ورکېدو صحابه کرامو ته وی دا دواړه په عذاب کې مبتلا دي هغې ورته وی دا الله حبیبه څه ګناه کړې ده وی داسې ګناه وه چې دوی ته غټه نه ښکارېدله وما یعذبان فی کبیر د لوی ګناه په باره کې ورته عذاب نه میلاویږي مطلب یې دا و چې ګناه لویه وه خو دوی ورته لویه نه وي دوی خو وی چې دا معمولی خبره ده او نن د هغې وجې نه په عذاب قبر کې مبتلا دي نو صحابه کرام تپوس کی وی د الله حبیبه څه ګناه وه وی دا یو چې لا یستنزه من البول د به ځان د وړو بولو نه قطراتو نه بچ دته دا معمولی ګناه ښکارېدله یا به مثال ساروي سرول د هغې د وړو بولو نه به ځان نه بچ کو یا به اودس وچولو کې احتیاط نه کو خپل واړه بول یا د څاروو واړه بول دا ګورئ لویه ګناه ده دې کې غټ اهتمام کوئ اکثر عذاب قبر د دې وجې نه بنده ته میلاوي نو د به ځان د وړو بولو نه بچ کو دې کې بې پرواهي کوله نن د هغې وجې نه دی په عذاب کې مبتلا دی نو ډېر کوشش کوئ اکثر لوی لوی بالغان ماشومان یو دس نه وچي جامې پلیتې دا ډېره لویه ګناه ده ګورئ اکثر به عذاب قبر د دې د لاس او دا بل چې دی یمشي بالنمیمتي وی دا بل چې په عذاب کې مبتلا دی وی د به چغلخوري کوله یو ته غوږ کېښودی بل ته غوږ ایښودی د یو نیمه خبره یوړه راوړې او د بل خبره بل له وړې یقین وکړه که دا چغلخوري دی مسلمانانو پرېښودله تاسو په دې خبره تسلي وساتئ چې په یو کلي کې به هم دشمني پاتې نشي ټول خلق به آپس کې رونه رونه شي معمولی دشمنی او دلته پکې منځ کې چغلخور راولګي کار پکې شروع کړي نه وړه خبرې نه ورله غټه خبره جوړه کړي دا ډېره لویه ګناه کبیره ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دې ځکه عذاب قبر کې مبتلا دی چې د به چغلخوري کوله نو د دې دوو ګناهونو نه ځان ساتو وړو بولو د قطراتو نه ځان ساتو او د چغلخورۍ نه ځان ساتو نو دی ورته چغلخوري